السلام علیکم ملګرو. نن له موږ سره زموږ ډېر محترم زموږ ملک باقي لالا او د ده کس ورور ملک نظیر لالا چې د دوی خدمت انشاءالله له هېچا ځای نه دی پټ. نو موږ دلته ولیدل ملک باقي لالا موږ په دا سپین ویښته کې او په دغه سپاتۍ خولۍ کې نن ډېر ښایسته ولیدل، ډېر خوند یې راکړلی. نو موږ له دوی سره په خپل دی لږ 2 منټه 3 منټه خپل یادونه تازه کړو او له دوی سره به سلام وکړو. حیات استاذ هم له موږ سره ناست دی. نظیر لالا اول چلته ستړی مه شي، څنګه یې ښه یې؟ شکر دی خیر دی. د ژوند معاملې دي وروره هغه به ترې سي خدای بې حیل کړي انشاءالله. ډېر چورت بې نه و ملک کاکا اوس نو ته سم ستړی مه شي. خیر اوسې شکر دی الحمدلله خیر ښه یې. نو یو دی خبره ودا قوم ته ودا کلي ته و موږ ته دی سبق آموزه خبره وکړه چې په هغه کې یو سبق هم او د خلکو ویدل چې سپیم کې پیدا شي. بس ما یو خواست و قوم ته علاقې ته چې د بل په خوله مه کوئ، په ګرځون په خپله سره کښېنئ، په خپله مشران باندې صلاح او مشوره سره وکړئ، د یو د بل کمه مه غواړئ. انشاءالله خدای به مو نور سرفراز کړي، نور به مو پر مخ بوځي او خلک به مو نور مزید تعریف کوي. چونکې دغه ډول آلات وي چې ته ما کښې زه تا کښوم بل کښوي، نو موږ به غرب دنیا کې رسوا سو او کمزوري به الله دې نه کړي. بالکل نو مهرباني دغه دې خواست هغه دې ورته ګردو ځوانانو ته زه دغه خواست کوم. ما 80 کاله عمر پوره سو، په دا 80 کاله عمر باید نن قسم درته اخلم که ما په قلم یا ما په خوله یا ما په لاس ما تر اوسه سړی والله وبالله که تېر کړی نه مشکلات پیش کړي. نو زه دم دغه خواست کوم چې پر دغه نقش قدم ځئ د خپل مشر که کس کار څه چې تی به عزت کوئ، تی به قدر کوئ. نو دا د بل په خوله مه کوئ، د ناجایزه سړي ملګرتیا مه کوئ. ډېره مننه. کور د ودان نظیر لالا ته مې یو 2 خبرې وکړه. ته خو نو زما پخوانی یار یې ملک کاکو نو بیا زموږ مشر دی محترم دی. ته خو نو زه تا د انډیوال په نظر ګورم، مصر خو پر خپل ځای یې. برحاله ما خو ډېر کوشش کړی دی والله چې ما په یونیورسټي کې ملازمت و، نو ما بیخي ډېر د عوامو سره ولې د مخلوق سره ډېر تعاون بې شکه د دا خلکو تصدیق ډېر خلک نو نن دې سټیج ته ودرولو چې خانوزۍ دا وخت نیل بټ نیل روان دی. صحیح نو زه د ټولو عزیزانو قربان دا خاص کوم دا خپل بچیانو باندې ایجوکیشن وکړي، سبق ووایاست بله وکړي. نو د دې بغیر زموږ زندګي چې دا ادوره ده. بې شکه نو برای مهرباني دا کلي ته خواست کوم دغه ته کوم چې بچیانو ته سبق تعلیم ورکړي، تعلیم او شعور. صحیح ټیک. بعض اوقات دلته دا خلک دي چې خپل هم واده د پاته راغلي دي او د نور هم شیخ نه. صحیح هغه خناګر معلومه ده نه څه کوي چې واده یا صحیح دی. ټیک دی. هغه زموږ ته ذاتي کومې دغه استي هغه خو نو باید په خپله سره کښېنو سره علي. یوه بله خبره دا نن چې موږ د چا پر وټل ناست زموږ ته یار لکه زموږ محترم جنتي شعاب صاحب دغه په باره کې یوه خبره وکړه. شعاب صاحب یقینا زموږ ګی ناوخته یاتۍ نو دغه په یاد کې مې یو خبره وکړه. خبردار کار دی چې اول واده د ماسټر ډیګري اخیستې ده په خانوزۍ کې، دا شعاب صاحب اخیستې ده. صحیح واده شعاب صاحب ډېر محنت کړی دی، واده ډېر دغه یې کړی دی، شاعر هم و واده بلکې بعض اوقات خلکو دا د علامه دغه یې ورکړی. بالکل دغه دی. صحیح. نو نن په موږ کې سړی نشته، بس الله دې وبخښي. امین امین. ملک کاکو د شعاب صاحب په باره کې یوه خبره وکړه. شعاب صاحب خو ډېر پوه سړی، ډېر عالم سړی، خو موږ پر خلکو باندې د چا د علمیت دغه ډېر کم وي. نو د ما استاد هم پاته سوی دی، ما چې سبق هم ویلی دی، موږ سره ناسته ولاړه هم ډېره کړې ده او موږ ډېر پوره خدمت کړی. که په سیالي کې وي پر شعاب صاحب باندې په خپل غریبي کې سیالي پر ده ختم وه. ډېر سیال سړی وي، چونکې مرګی راپسې دی، یو له بله ځله جلا کږو. نو د جلا سو الله د رحم پر وکړي، الله د له ده سره و ټولو مړو ته جنت الفردوس ورنصیب کړي. صحیح. کور مودان دغه چای هم راغلې